بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان تاسو ګورئ تحقیق نیوز راغلی ما کاټلنګ ته. نن په کاټلنګ کې د هغې نوجوانانو دپاره د یو داسې اکیډمۍ افتتاح وشوله چې کوم ځوانان بهر تلل غواړي او د هغوی سره څه هنر نشته. د OHS په نوم باندې د دې اکیډمۍ افتتاح شوې ده. د افتتاحي مناظر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې چې کوم مېلمانه راغلي دي هغې مېلمنو سره به هم خبرې کوو او د دې اکیډمۍ چې کوم اونر دی هغه سره به هم خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات مشکور یم د خپلو مشرانو چې نن دې سیمینار ته راغله او چې کوم OHS اکیډمي کاټلنګ برانچ چې کوم دی د هغې په باقاعده ابتدا کې زموږ سره شرکت وکړو او بیا د هغې نه علاوه موږ ډېر زیات د کاټلنګ د تحصیل د عوام د طرف نه د فاروق صاحب ډېر زیات مشکور یو چې دوی دلته کې راغلل او په موږ باندې دونه اعتماد وکړو چې خپل اکیډمي برانچ په کاټلنګ کې چې کوم دی هغې کولاو کړو. نو انشاءالله د دې د برانچ د مسوس سره به د کاټلنګ عوامو ته چې کوم دی نو انشاءالله ډېره زیاته اسانتیا پیدا شي او زموږ به خپل ذاتي کوشش دی ټیک شوه چې موږ څومره مدد زموږ سره کیدی شي زموږ چې کوم دی د دې کورسز په مدد کې هغه به سره موږ انشاءالله کوو. هغه چې څنګه دوی په خپلو خبرو کې مخکې ووې هغه کو فاینانشلي او هغه کو چې کوم دی که نه صحیح نور چې کوم دی جنرل سپورټ یې کو نو هغه به انشاءالله موږ کوو. بل دوی مین غټه خبره پکې دا وکړه خاص کر د کاټلنګ د عوامو لپاره چې زموږ به دلته کې به 22 برانچ کې به مین څلور سنټر موږ جوړو. هغه مین څلور سنټر مطلب د دوی دی چې دلته کې به هر ورځ چې کوم دی نو دوی چې کوم دی نو ټریننګ شروع وي. ٹھیک شو جی نو هغې کې به یو کاټلنګ چې کوم دی هغه زموږ سره برانچ وي. نو دا نشته چې په دې ورځ باندې کلاس په در نه هره ورځ به چې کوم دی نو انشاءالله د دوی چې کوم ایکسپیرینس ټیم دی هغه راځي دلته کې. ټیک شو زموږ د سپورټ سره به چې کوم دی نو هغه باقاعده د دې چې کوم دی که نه صحیح شوه انشاءالله هغه کورسز چلیږي. باقي زه فاروق صاحب ته هم دا وایم چې انشاءالله کاټلنګ اکیډمي به ستاسو د نور اکیډمۍ نه تاسو منفرد جوړئ. موږ به خپل پوره کوشش کوو چې دا منفرد په دې باندې شي چې پروفیشنل انجینرز به دلته کې باقاعده ناست دي ټیک شو د کنسلټنسي لپاره. ټیک شو نو هغوی به چې کوم دی نو 24 غنټې چې کوم دی خپل سپورټ چې کوم دی او خپل چې کوم مشورې دي هغه به انشاءالله په ډېره ښه طریقه باندې انشاءالله ورکړي. بار چې کوم دی نو د بار خلکو چې کوم څنګه په سعودي کې په UAE کې په میډل ایسټ کې کوم خلک دي ټیک شوه نو هغوی ته چې څه قسمه په دې معاملات کې څه قسمه تکلیف راځي یا چې کوم دی څنګه څه د کومک ضرورت دی انشاءالله څنګه نمبر هر یو شي شته دی موږ به د 24 غنټې هغوی ته حاضر یو هغوی به سپورټ کوو او د دې څنګه څه کېږي انشاءالله موږ ورسره کوو. او دعا کوو چې دا کم OHS اکیډمي چې کولاو شوه د دې د الله پاک کامیابي نصیب کړي او چې څوک دې ته راغلل الله دې کامیاب او کامران کړي. شکریہ. زه به دا ووایم چې دا د کاټلنګ د عوامو لپاره یو تحفه ده چې څونه کیدی شي او څونه سټوډنټ دي په دې علاقه باندې تحصیلي کاټلنګ په سطح باندې چې هغې PC کړي او هغې فارغ دي. زما له طرفه خو په حیثیت د استاذ د دې علاقې د یو سینیر استاذ په حیثیت زه دا دعوت ورکوم ټولو ته چې په دې کې فوراً سوال او خپل ژوند او خپل قیمتي کې خپل مور پلار دپاره او د خپل معاشرې او خپل فیملي دپاره باعث فخر جوړ شي او دا کورسونه خامخا وکړي. د کاټلنګ د ټولو مشرانو د سټوډنټ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې بهترین سیمینار دوی ارینج کوو موږ وکړو. د OHS اکیډمي چې دا یو انټرنیشنل اداره ده چې دا به تاسو په ډور سټیپ باندې د سیفټي چې کوم کورسز دي که هغه ایوش دی که اوشا نیبوش اوتم لیول 6 او اوتم لیول 7 دا به تاسو ته دلته په کاټلنګ کې چې دی موږ ښایو. د دې نه علاوه چې دی که د ریګر فیلډ دی په هغې کې زموږ سره ریګر لیول 1 لیول 2 لیول 3 کورسز دي یا د انوایرمنټ کورسز دي که د انوایرمنټل انجینیر د انوایرمنټل مینیجر جابس پرې ملاویږي. د دې نه علاوه چې کوم موسټ ډیمانډینګ کورسز دي را روان وخت کې د لفټینګ سوپروایزر نو دا ټول کورسز به موږ تاسو ته دلته پړاو. زموږ سره پروفیشنل ټرینرز دي تاسو ته به د هاسټل فیسیلیټیز هم درکوو او د دې کورسز به بیا استعمال هلته څنګه کېږي موږ به تاسو ته دلته انټرویو پریپریشن کوو. موږ به تاسو ته په جاب پلیسمنټ او په جاب هنټینګ کې هم انشاءالله تعالی رهنمایي به کوو. زموږ د کاټلنګ کې د برانچ د کولا وهلو آخري مین مقصد چې دی هغه زموږ دا دی چې موږ د دې خپلې علاقې نه د بېروزګارۍ د ختمولو کوشش وکړو. په دې کوشش کې د کاټلنګ چې څومره هم پروفیشنل خلک دي په سعودي عرب کې په ګلف کنټریز کې نو تاسو هم زموږ سره په دې کې خپله مرسته وکړئ په دې لحاظ سره چې د دې ځای زموږ کم ینګ کول دی چې دوی ته دلته موږ جابس پرووایډ کړو دوی ته موږ به دلته دوی ټرین کړو. تاسو هم موږ سره هیلپ وکړئ چې دلته ختمولو خپل کوشش وکړو. شکریہ.